ابو لیکلی دي چې نن چانه پښتنه وشي عام طور باندې داسي چې په اسلام کې ټولو نه سخت په چا باندې راغلي زمونږ استاد په زبان باندې نوم سیدنا بلال حبشي رضی رضی الله عنه هغه ډېرې خدا یاد لرا که په صحابو کې د ټولو نه زیاتې سختۍ ټولو نه زیاتې چې هغه سر فهرست دی او د بلال حبشي نه هم نمبر وړی دی او د بلال حبشي نه مخکې په نمبر باندې دی په سختۍ او تکلیفونو کې هغه په علماو په نیز باندې هغه عمار ابن یاسر دی رضی الله تعالی عنہ چې د بلال حبشي صاحب نه د صہیب نه دا چې څومره صحابه کرام مظلومان ډیر دي د ټولو نه زیات تکالیف او مظالم کچا برداشت کړي دي هغه عمار ابن یاسر برداشت کړي دي او بیا دای بچی دی په اور باندې بپروتو په اور باندې او په تودو شګو په تو د ریک کې بدای په ابتدا اسلام کې اسلام او ایمان یا قبول کو اظهار یو چې زه مسلمان یم کو څوک کولای شي کوي بیا خاندانی بیک گراوند خاندان دی غلامو او په هغه زمانه کې به غلامانو ته ډیر کم سپک نظر باندې کتنه شوه څه داسې نه چې ګوندې خاندان او افراد یو دی وجنه ایمان اظهار وکړه چې د خلکو مجموع ورسره مال ورسره دولت ورسره دا یو شی نه ورسره او تکړهتوب هم دی ته یې نرتوب هم دی ته یې چې تا سره افراد نه تا سره مال نه تا سره خاندان کسان نه تا سره چې نور اسباب د بچخت او د حفاظت نه او په ذات باندې غلامي او رسول الله باندې ایمان راوړي او اعلان وکړي چې ما پر رسول الله مبارک باندې ایمان راوړی دی دیتا نرتوبی او دیتا بہادری او دیتا تکړهتوبی نو دې مبارک فرمایي چې زما په اور باندې او زما په تودو شوګو په ریک باندې سملولای وما یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وی چې ما باندې تیرېده حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د غور ته وی یا نار کونی بردن علی عمار کما كنت بردن علی ابراهیم اے اورا زما په دغه عاشق عمار ابن یاسر باندې داسې یخشه لکه الله تعالی جل جلاله چې په ابراهیم علیہ السلام باندې اور څنګه ګلی گلزار کړایو او چې بیا براغی اوایلو تکلیفو نبی علیہ السلام مبارک په دغه سر مبارک او په ګیره مبارک کې ولا لاس اوه نو خدای خبر چې عمار ابن یاسر تبعد دغه لاس وهلو په وجه باندې کوم لطف کوم خوند ورته ملاویدا او بیا نبی علیہ السلام ورته فرمایل اصبروا یا آل یاسر فان موعدکم الجنه اے د یاسر خاندانا عمار ابن یاسر صبر وکړه په دې تکالیفو باندې استاد زای جنت ته تب په آخرت کې جنت لذي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي